پښتنو کم طرف ته لاړئ؟ ولې درنه د خپل مشفق او مهربانه پیغمبر هېر شو؟ ولې دا ډمان سپورټ کوئ؟ ولې د قیامت دی علاماتو ته سپورټ ورکوئ؟ ولې داسې ډمو ناکاره خلکو ته سپورټ ورکوئ؟ سعودي عرب په پاکه خاوره باندې څه روان دي زما عزتمندو؟ هغه خاوره په کومه خاوره باندې چې هغه مبارکه هستی پیدا شوه چا چې ټولې دنیا ته د امن او د هدایت پیغام ورسو، هغه خاوره په کومه خاوره باندې چې هغه مبارکه هستی پیدا شوه چا چې انسانیت د جهالت او د کفر او د ظلم د تورو تیرونه راویستو او د اسلام په ښکلې رڼا باندې وردن نه که، د سعودي هغه پاکه خاوره، هغه خاوره چې انسان د انسانیت د درجې نه خو سکې د هغې نه خو پریوتی و، بلکې د زناور د درجې نه مخکته پریوتی و چې زناور خپل بچی تکلیف لنه ورکوي او انسان داسې درجې ته رسیدلی چې هغه به خپله پیدا شوي د خپل بدن نه پیدا شوي لور او خپل بچی هغه به یې راونیو او ژوندی به په خاورو کې ژوندی به یې خښوله او هغې به ورته چغې والې چې ولې مې خښې او پلار به خښه کړه تر دې چې د هغې اواز به په خاورو کې پټ شو. هغه انسانان هغه مبارکې هستی د دغه ځای نه راویستل، د دغه ظلم د انتها نه راویستل او د اسلام په یو ښکلي روښانه رڼا باندې وردن نه کړل. هغه هستی په دغه مبارکه خاوره باندې په دغه مبارکه ځمکه باندې زیږېدلې هستی، هغه مبارک چې هغه کفر ته چې کوم دی د کفر خلاف املا وتړل او عالم بغاوت یې اوچت که او د فحاشۍ او د عریانۍ خلاف عالم بغاوت اوچت که. نن په هغه خاوره باندې د پښتنو د لاسه، نن په هغه خاوره باندې د سعودي د حکومت د لاسه څه روان دي؟ د فحاشیو د عریانۍ سیلاب روان دی. زما عزتمندو تاسو د پاکستان دغه مشهوره ډمه پیژنئ چې هغه سعودي ته تللی ده او هلته پښتانه رالګېدلي دي او د هغې استقبال یې کړی دی. ای زما پښتنو ورونو، څومره چې دا جینۍ ګناهونه کوي، څومره چې دا جینۍ ډانسونه کوي، څومره چې دا جینۍ خپل نمایش کوي، په دې ټوله ګناه کې به ورسره دغه پښتانه شریک وي چې کوم پښتانه دا ډمې فالو کوي، کوم پښتانه چې دې ډمو له سپورټ ورکوي، کوم پښتانه چې دې ډمو له ډاډګیرنه ورکوي. دې ډمې لکه چا توجه ورنه کړه نو هېڅکله به دا دومره نمایش ونه کړي. خو دا چې کوم ځای ته ځي د پښتنو په سپورټ باندې ځي، دا چې په کوم سټیج ګډېږي د پښتنو په سپورټ باندې ګډېږي. د دې تر شا صرف او صرف د پښتنو لاس دی، د دې تر شا د پښتنو د غټو خلکو لاس دی، د دې تر شا د پښتنو د مضبوطو خلکو لاس دی. ای پښتنو د الله نه ویریږئ، که اسلام هم پریښی وي نو په پښتو کې هم دا خبرې نشته، په پښتو کې هم پردی تور سره ګډول نشته، په پښتو کې هم پردی تور سره ملاوېدل نشته، په پښتو کې هم سر تورول د تور سرې دپاره نشته. نو ای پښتنو تاسو له خو چې لا اسلام نو راغلی نو ستاسو په خټه کې دا خبرې وي، ستاسو په فطرت کې دا خبرې وي. نن چې اسلام راغی او په اسلام او په پښتو کې ډېرې خبرې د یو بل سره یو شان وي، نو ای پښتنو د الله خاطر وکئ، کو اسلام مو پریښی وي نو پښتو مو څه کړه، غیرت مو څه کو، ننګ مو څه کو، پت مو څه کو. دا په کومه لار باندې روان یې، دا په کومه ځمکه باندې داسې ډمانې تاسو سپورټ کوئ. زما عزتمندو دا د قیامت علامات دي. دا زه نه ویم، دا د الله پیغمبر وایي چې سندرغاړې به ډېرې شي، د ټنګ ټکور آلات به ډېر شي. خو آیا موږ او تاسو له نظر پکار دی چې موږ د دغه قیامت په علاماتو کې خپل ځان راوستو کو رامو نه وستو؟ دا پښتانه نن کم حد ته ورسېده، نن کم حد ته ورسېده چې لګیا دي او هغه داسې ډمو له سپورټ ورکوي. ما درته خبره وکړله چې څومره ګناه دا ډمه کوي او تر څو د دې توبه نه ده ویستې، که دا خوب کوي دا په ګناه کې ده، که دا په کور کې ده دا په ګناه کې ده، که دا خوراک څښاک کوي دا په ګناه کې ده، چې تر څو دې توبه نه ده ویستې او د دې ګډاګانې او د دې یو څه بل څه دا په سکرین باندې غږېږي. ای پښتنو د یو سیکنډ چې کومه ګناه په دې ډمې پسې لیکل شي، دقه عمره ګناهونه په تاسو پسې لیکل شي. د الله خاطر وکئ، د دې نه توبه وباسئ، د الله عذاب له دعوت مه ورکوئ. او بیا په یو داسې خاوره خو پښتنو تاسو له غیرت پکارو چې دا جینۍ تاسو تنبولی وې، دا ډمانې تاسو تنبولی وې، په یو داسې خاوره باندې تاسو چې کوم دی هغې له سپورټ ورکه. او د سعودي حکومت خو پرېږده، د هغې نه خو به ګیله نه کوو. د سعودي حکومت هغه چې کوم دی افسوس خبره ده چې هغه یو طرف ته د کعبې په امام باندې چې کوم دی نو سزاګانې خېجئ. شیخ صالح هغه چې د خانه کعبې امام دی چې هغه د سعودي حکومت په مکه معظمه کې د سلیماګانو منظوري ورکړه، په مدینه منوره کې د سلیماګانو منظوري ورکړه، او دغه شانې چې کوم دی په سعودي کې یو شو مقرر کړه چې هغې د انډیا فلمي اکټران بوتله، نو هغه امام کعبه راولګېده او په هغه باندې تنقید وکړو د سعودي په حکومت باندې، او هغې راولګېده. تاسو په دې سکرین باندې دا تصویر وګورئ
وګورئ څو کاله مخکې زمونږ نیوز هم دا نشر کړه چې په دغه امام کعبه باندې 10 کاله قید د سعودي حکومت وخیجو دا څومره د افسوس خبره ده څو کاله مخکې خبر زمونږ اخبارونو لیکلی چې د مسجد نبوي یو امام چې دی نو هغه په جیل کې وفات شو دا څومره د افسوس خبره ده امامان په جیلونو کې اچوه د خانه کعبې هغه محراب او منبر د چرته نه چې به د حق آواز پورته کېده په هغه محراب او منبر هم حق نشي بیانولی د مسجد نبوي شریف هغه محراب او منبر چې د هغې نه یو څو پوټه فاصله کې د الله محبوب پیغمبر آرام فرما دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه آرام فرما دی حضرت عمر رضی الله عنه آرام فرما دی څو قدمه فاصله کې د هغې نه صحابه کرام آرام فرما دي هغه مسجد نبوي منبر کومې چې ټولې دنیا ته چیلنج ورکړی و کومې چې د ټولې دنیا د کفر خلاف عالم بغاوت اوچت کړی و هغه محراب و منبر چرته نه چې به د جهاد تشکیلونه کېده چرته چې به د کفر تکبر د خاورو سره میلاوه هغه محراب و منبر باندې نن د مسجد نبوي امام حق نشي بیانولی د باچا سلامت خلاف خبره نشي کولی ای عربو تاسو خو دین پرېښودو تاسو خو مسلمانی پرېښوده تاسو خو قرآن پرېښودو تاسو به الله له څه جواب ورکوئ په دغه پاک ځمکه د دغه پاک ځمکې تقدس دا چې نن پامالیږي دا د پښتون د لاسه پامالیږي دا دویم نمبر د سعودي د حکومت د لاسه پامالیږي خو اول نمبر دا د پښتون د لاسه پامالیږي دغه ډمې لا او دغه ډمو خلکو لا چې څومره سپورټ ورکوي دا پښتون ورکوي چې څومره پیسې پې خرچ کوي دا پښتون ورکوي چې څومره د دې د شوګانو انعقاد کېږي دا پښتانه کوي ای پښتنو په کم طرف روان یې اسلام ته خو پخوا خیر آباد ویلی دی خو کم از کم په دې خپله پښتو باندې نظر وکوئ په دې خپل پت باندې نظر وکوئ په دې خپل ننګ او غیرت باندې نظر وکوئ چې زمونږ او ستاسو په پښتو کې څه دي او دا موږ او تاسو په کومه لار باندې روان یو تاسو وګورئ دا ویډیو چې دا پښتانه لګیا دي او دا څه کوي تاسو ویډیو وکتله چې دا پښتانه لګیا دي او د هغې استقبال کوي هغې ته هارونه اچوي او بیا هغه لګیا دي په سټیج باندې ګډاګانې کوي زه مناسب هم نه ګڼم چې زه د دې ډمو نوم والم او نه الحمدلله ما د دې ویډیوګانې زه ګورم خو دا مې تاسو ته وویلې چې دا ما ته ملګري راولیږي چې یاره تاسو په دې باندې یو څو خبرې وکئ او ملګري په مختلفو طریقو سره دا سیزونه راولېږل چې تاسو د سعودي په دې ځمکه څه شروع دي او دا پښتانه چاله سپورټ ورکوي او دا څه قصه روانه ده نو په دې باندې تاسو خبرې وکئ نو ما یقیني چې یو دلی درد ما ته په دې ورسید یو افسوس ما ته په دې ورسید ای مسلمانانو د الله نه ویریږئ څومره عذابونه مسلسل په موږ او تاسو باندې را روان دي موږ او تاسو له الله موقع راکوي بیا ولې موږ او تاسو داسې کوو او عرب خو هغه اندازې ته ورسید چې د دوبۍ په ځمکه باندې د دوبۍ په ځمکه د انډیا صدر چې کوم دی د ټولو نه لوی مندر جوړ کو او قیمتي بوتان یې پکې ولګول او چې کله افتتاح کوله نو بیا د دوبۍ مشران عرب او د سعودي صدر د هندوستان صدر هم د هغې سره چې کوم دی په هغه افتتاح کې شریک دی او عرب ولاړ دی او د هغه سره افتتاح کې تاسو دې ته سوچ وکئ عرب او بت پرستی عرب او بت پرستی دا اور او اوبه دي او په هغه ځمکه باندې هم هغې راولګېده او د بت پرستۍ انعقاد یې وکړو او هغه عرب ورسره ولاړو زما عزتمندو هغه مشفق پیغمبر هغه مهربانه پیغمبر قسم دی ای پښتنو چې دا کومې نخرې نن روانې دي په دې امت کې دا د هغه مهربانه پیغمبر دعاګانې دي چې د الله نه سوال کړی چې الله زما امت به په یو ځل نه هلاکې ورنه څه روان نه دي څه شروع نه دي د الله نه ویریږئ توبه وباسئ د ډمو له سپورټ مه ورکوئ بل د نورو پښتنو ته هم چې تاسو د دې دا ویډیوګانې مه شیر کوئ تاسو لګیا یې د هغې چې کومې شوګانې دي د هغې چې کوم ګانې دي د هغې چې کوم ډانسونه دي هغه لګیا دي تاسو شیر کوئ او تاسو یې مخکې خلکو ته ښایئ نو دا څومره خلک چې ګوري دا ګناه به ستاسو کېږي نو زما عزتمندو د هغه مشفق مهربانه پیغمبر خاطر وکئ کوم پیغمبر چې د قیامت په میدان هم رونما شي نو تمام انبیا به د نفسي نفسي صدا کوي یو پیغمبر هغه د آدم علیه السلام نه راواله تر د عیسی علیه السلام پورې به یو پیغمبر هم د الله د قهر او د غضب او د غصې د وجې نه د الله په مخ کې قسم دی خبرې نشي کولی هر پیغمبر به خپل عذر پیش کوي دومره به الله په قهر و غضب کې وي چې د انبیاو سره به د ځان فکر پیدا شي د نفسي نفسي صدا به کوي چې زمونږ به څه کېږي په دغه سخته صحنه کې چې نور به راښکته وي ځمکه به توده وي هر سړی به د نوم او د مرۍ او د زنې پورې په خولو کې ډوب وي په دغه سخته صحنه کې به
زمونږ او ستاسو مشفق الله اکبر او مهربانه پیغمبر، هغه عظیمه هستی، هغه مبارک شخصیت، هغه به په دغه سخته صحنه کې د محشر میدان ته راشي. تمام انبیا او تمام مخلوق به د الله د راضي کولو کوشش کوي. الله به دومره په قهر او په غضب کې وي او مخلوق به کوشش کوي چې نن الله په خلا شي، الله موږ سره خبرې وکړي، الله حساب او کتاب شروع کړي او الله به پر رضا کېږي نه، الله به په خلا کېږي نه. زما عزتمندو په دغه موقع کې به زمونږ او ستاسو محبوب پیغمبر رونما شي او الله جل شانه به زمونږ او ستاسو پیغمبر ته نبی علیه السلام فرمایي زه به د عرش د لاندې په سجده پرېوځم، ما ته به الله وایي سر اوچت که څه غواړې چې درکمه او د چا شفاعت غواړې چې شفاعت دې قبول کما. دومره مشفق او مهربانه چې د امتی په صدا به د حشر میدان ته راځي او خپل امت ته به د اسانۍ لارې ګوري. او حدیث کې راځي زه به مقام محمود کې ناست یم او زما امتیان چې کله پولیس رات ته ورسي ما ته به اوازونه شروع کړي، زه به رامنډه کړم، جبریل امین به ما ونیسي چې لږ صبر وکړه. زه به ورته یم چې زما امتیان ما ته نارې وایي، بیا به راځي او په پولیس رات به د اسانۍ لارې ګوري. وپوښتنو کوم طرف ته لاړئ؟ ولې درنه د خپل مشفق او مهربانه پیغمبر هېر شو؟ ولې دا ډمان سپورټ کوئ؟ ولې د قیامت دی علاماتو ته سپورټ ورکوئ؟ ولې داسې ډمو ناکاره خلکو ته سپورټ ورکوئ؟ د الله خاطر وکئ. څومره ملګري چې دا ویډیو مخکې شیر کوي، دا پیغام مخکې شیر کوي چې دی مسلمانانو دی پښتنو ته ورسي او هغې ته الله د توبې توفیق ورکړي او د داسې خلکو سپورټ پرېږدي. وصلی الله علی النبی.